رب العالمین قرآن شریف کے اعلان کئی ہم چکلا د دین مخ کی صورت تو گورا صورت فاتحہ چے وی پا مانزہ کے منگلو اگئی کے منگ دا اللہ نے یو سوال کو چے اہدنا الصراط المستقیم خدایا منتنی غلارا وخایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا اغی خلق لار راتا وخایا چے غیبان دی تا دیر بے کرم و احسان کرے دے چے غا پیغمبران دی شہداء دی صدیقین دی و نیکان خلق دی او دا خلق تا دا خپل غضب و گمراہینا محفوظ ساتلی نمونگ دا اللہ نا دا صراط مستقیم دا نیغ لار سوالو کو اللہ فوراً راتا جواب راک ذالک الکتاب لا ریب فی دا چکم کتاب دے قرآن شریف دا دا شک دا گنجائش کتاب ندے مسلمان دا ندی پکار چی پدے کے سق اسما شکونو کی ہدل للمتقین او کت زمانہ ہدایت غوانے او صراط مستقیم غوانے نو پدے قرآن عملو کدا نیغ لارا دا صراط مستقیم دے او چې بیا پدې دې عملو کو مونږ په مانځه کې د خدای نه بار بار دا سوال کوو چې خدای نه غلار راته او خیر الله وي د قران نه غلار نو بیا الله جو وجيبه خبره کوي وې دا نه غلار ده خدا بتا نه څه شي جوړي دا بتا نه متقی جوړي او بیا د متقی صفاتونه الله ذکر کړی دي نو د متقی یو صفت اللہ پاک چے کم ذکر کری دینن دا یو صفت بیان دتا کو الذین یؤمنون بالغیب متقی اغا چاہتا وی لنبے وصف دا متقی دا دے ادا اغا پا غیب باندی ایمانی غیب ستا وی غیب اغا تاوی چی زمونگ دا حواسونا او زمونگ دا عقل نا بالاتری نی زمونگ پستر گلی دل کی گی لکہ اللہ مبارک ذات تے نی مونگ پستر گولی دیشو نہ دا آغا کلام مونگ پا دے غوگون اوری دیشو نہ پا خلا نہ پا لاس پا بل سیز مونگ آغا دا خپل حس او دا سوچ لاندے نہ شراوستے او نہ دا مونگ عقل کے رازی دا آغا ذات او دا آغا لوی قدرت او طاقت دا مونگ دا عقل نہ بالاتر دے ما غاب عن الحواس و بداحت العقل علماء لکی کہ زمان دا دی پینزو اندامونونا ذکا بعدی چیز داغی زپا سکا معلومات کم چی دا خوب دے و کتریخ دے لکا گولا شویا مرچکے شو بعدی سالی پا دے بعدی شی پا دے سترگو ز معلومات کما چی لکا جبا بمینی سکلے و سترگو نماتا پتا لگی چی دا شین دے و کدا سور دے بعدی با دا غوگ نماتا پتا لگی چی دا لکا دا چا آواز دے بعدی با دا ما دا لاس نا پتا لگی چی دا گرم دے او کدا یخ دے او کلک دے او کنرم دے بعد با ما تا پا پوزا پتہ لگی کدا خوشبوئیں دے او کدا بدبوئیں دے غیب اغی تاوئی کہ پا دے پینزو حواسو دا اس قسم معلومات نکی تے نہ پا لاس معلومو لشے نہ پا پوزا معلومو لشے نہ پا غوگ معلومو لشے نہ پا سترگا معلومو لشے او نہ پا خل معلومو لشے او عقل بعض چیز داسی بھی چے اغا مونگ تا پا دی پینزو اندامونو پا نظر نرازی خو پا عقلی مونگ معلومو عقل نہ مونگ تا پتہ لگی کہ دا شیشتا پا دی پینزو اندامونو مونگ تا ایس معلومات نشتا خو پا عقل پتہ لگی لکا خوشحالی پسترگو نخ کاری خوشحالی پا وقت نہ اورے خوشحالی پا خلا نہ معلومے گی خوشحالی پا پوزا نہ معلومے گی خوشحالی پا لاس کے نشے معلوم ہو رہے وہ عقل وئی کہ ز خوشحالے ما دارنگ خفگان او غم نہ پسترگو غم خکاری گنی غم دے ماتا سو کو خی غم نہ پسترگو خکاری نہ پا غوگ اورے دلی کے گی نہ پا خلا نہ پا پوزا نہ پا لاس باندے عقل وئی کہ ز غم جنم او ز خوشحالے اس غیب اغتا وئی کہ استاد عقل نہ بمباری اچت وئی عقل خلاف بنی خو عقل بوتا نرسی او داری پینزو اندامونو نبم اوچتی دا پینزو اندامونم داغی ادراک نشی کولے نشی معلومولے دیتا غیب وی خانو زبی ولی منم زبی زکا منم چی اللہ و رسول وی چی مننو زکا منم ایمانیاتو کے زمارونو دا عقیدی سر تعلق داری بعضی چیز اگئی چیزی محسوس کم پا دی پینزو اندامونو ما امانم
عقل باندې معلوم کم نو زه امنم. لیکن ډېر څیزونه داسې دي چې دا ما عقل هغې ته نه رسي. عقل یو سوی او شرع بل سوی، نو زه به هغه ځای کې که بیا دا ویم چې نه زما عقل مني نو منم، او که عقل نه مني نه منم، نو بیا ما په خپل عقل اعتماد وکړو. زه به ویم عقل مني که نه مني، عقل ورته رسي که نه رسي، خو چې الله او رسول وایي شته نو زه به عقل پرېږدم او الله او رسول به اخلم. عقل نه رسي دې ته ایمان بالغیب وایي. عقل نرسی لکه فرشتو وجود، فرشتی نه زه په دې پنځو اندامونو محسوسولی شم، نه په عقل معلومولی شم. څوک وایي چې شته؟ چابه الله او رسول. څوک وایي چې شته؟ بس منم. که زه ویم چې نه که ما په سترګو لیدی اله منم، که په دې لاس کې مې راونیوه اله منم، او په دې غوږونو مې د هغه خبره ومنله اله منم، عقل کې مې راله اله منم، ګنې نه منم. نو معلومیږي دا چې تا په خپل ځان اعتماد وکړه، په خدای او په رسول اعتماد ونه کړه. ایمان بالغیب دقه خلاصه ده چې الله وی ما په ما اعتماد کې که په خپلو اندامونو کې. زه یم خدایا زه په خپلو اندامونو عقل اعتماد نه کوم، زه په چا اعتماد کوم؟ په الله اعتماد کوم. بس دا خلاصه شوه. اوس د دې یو مثالونه یو څو در کوم چې تاسو پرې پوه شئ. حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون دربار ته لاړو او هغه سره ټیم کې خود د مقابلې چې په پلان کې ټیم به زما ستا مناظرې مقابله به ته خو جادوګر یې نیم جادوگر، نو زه تخیم چې ته جادوگر یې او که جادوگر نه، زه درله جادوگر راغواړم. نو که بس تا نه هغوی وګټله نو پته به ولګي ته به جادوگر یې، که تا وګټله نو معلومیږي دا چې ستا دا جادو بیا نه دی. زه درله ټول جادوگر د مصر راغواړم. موسی علیه السلام خو پیو هغه وی موعدکم یوم الزینه، د اختر په ورځ به دا مقابله کوي. پته ولګي داسې د لسو شلو کسو په مخ کې نه کو چې میله کې د دنیا خلک راغونډي او دا مقابله وکړو، نو موږ ته به پته د حق او د باطل ولګي. د فرعون وی ډېره ښه ده. فرعون ارسل فی المدائن حاشرین، ټولو ښارونو کې یوازې مصر کې نه، د هغه بادشاه کې چې څومره ښارونو لکه پېښور زموږ د پاکستان ښارونه دي، 400 او منګور او دا ټول دیر او کراچۍ او بلوچستان، دقسې د مصر د فرعون لاندې چې څومره ښارونو په ټولو کې اعلانات وکړل چې څومره غټ غټ جادوګر دي ټول راشئ، فرعون هم غواړي. ټول یې راغونډ کړل او هغوی ته یې ویل چې دقسې یو هلک دی موسی یې نوم دی او هغه سره یو جادو دی او جادو یې دا دی چې هغه د کونټۍ نه مار جوړوي، د مقابله به کول غواړي. جادوګرو سینې وډبولې صاحب کدی د کونټۍ نه مار جوړوي موږ هم جوړولی شو، کدی د پلي نه مار جوړوي موږ هم ته جوړولی شو. دی چې په کومه طریقه خپل جادو کوي په هغه طریقه موږ هم جادو کولی شو. خو صاحب که دا مقابله هم وګټله نو د موږ څه انعام به یو که مني؟ فرعون وی زبردست انعام، مالم مناظره او مقابله وګټله زبردست انعام در کوم، او یوازې انعام نه انکم لمن المقربین، تاسو به د اسمبلی ممبران هم جوړوم، تاسو به د مجلس شورا ممبران هم جوړوم، ما ته به نږدې په کرسو باندې ناست یې. ډېره ښه ده. ټول راغون شو، یو طرف ته فرعون دی، د هغه لښکر دی، د هغه دربار دی، د هغه پولیس دی او جادوګر ولاړ دی، بل خوا یک تنها حضرت موسی علیه السلام او دا هغه خپل ورور حضرت هارون علیه السلام، دو په دوانان. جادوګرو امساګانې وغورځولې، پړي وغورځول. قرآن حکیم کې الله فرمایي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. قرآن کې الله وی داسې جادو یې کړو چې هغه خلقو ته پته لګېده چې دا ماران په منډو روان دي. ماران منډې وایي، د هغې امساګانو نه ماران جوړ شو او د هغې چوکو نه او د هغه رسو نه ماران جوړ شو. موسی علیہ السلام او قرآن کې الله وی د بل چا منګړت خبره نه ده. وجاءوا بسحر عظیم، الله وی چې الله ورته لوی جادو وی نو خوبي به کنه. الله وی وجاءوا بسحر عظیم، د جادوګرو داسې جادو په میدان کې پیش کو چې هغه الله وی ډېر لوی جادو، ډېر لوی جادو. اوس عقل سوی موسی علیہ السلام سره کونټۍ ده. اوس که د خدای خبره پکې نه وي او د عقل خبره وه نو کونټۍ خلک څه دپاره ګرځئ چې مار پې ووامه، که چېرته ما باندې مار راغی نو چې مار باندې حمله وکړم. کونټۍ خلک دې له ګرځئ لړمي ابه پې وام، ماري ابه پې وام، سپي وي ابه پې وام، پیش را باندې را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، ګیدړ را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، دشمن را مخکې شو هغه له به ډب ورکوم. نو عقل وایي چې موسی دا کونټۍ اوس اوچته کي او دې مارانو لره وبرئ. عقل څه وایي؟
شابه مروه او کله کونټه دی غرزولا نو دشمن ته ځان کونټه خو یو ټوپک مثال دی کنه نو ټوپک به خلق د مقابله په وخت کې غرزي او که دشمن ته بنیغ نسی یو سړی هغه د ټوپک په چل نه پوهیده په تماچې په چل نه پوهیده نو غله پیرالل نو پلار ورته وی په دې تماچې وله نو د تماچې راواغېسته نو په داسې پې غوزار وکړ په هغه تماچې پې داسې غوزار وکړ نو غل تماچه په لاس کې واغېسته اوس به دې برابر کړم پلار ورته وی وله که نه په تماچه وی بابا ومې ویشته وی څنګه دې ویشته وی تا وی وله نو داسې مې پې ویشته تماچه خو هغه رانه لاس کې واغېسته نو اوس تا ته څوک وایي چې دشمن دی په چوکه لاس کې والا نو ته به چوکې سره څه کې اوس غورځی به او که مار به پې وی مار به پې وا دغه یو موسی علیه السلام سره خو دغه وخت بل څه طاقت نو تښتېدی خو هم نه شو ځکه د فرعون پولیس ولاړ دی د فرعون فوج ولاړ دی تښتېدی هم نه شي یو علاج د موسی علیه السلام سره چې کونټۍ راوالي او کم مار وله مخې د راځي په دې سر د ټک وباسي کم مار ولا مخې د راځي او په دې سر ته ټک وباسي نو عقل وایي چې چوکا د ځمکې نه اوچته که او لاس کې ښه کلکه ونیسه او چې کم مار راځي نو هغې له ټس ورکوه الله څه وایي ان القع عصواکه امسه وغورځوه الله وی ان القع عصواکه امسه وغورځوه عقل وی امسه ټینګه کا چې مار دیو نه خوري مار پې وهه الله څه وایي وغورځوه نو یو ټوپک در سره دی الله وی وغورځوه یو تماچه در سره د الله وی او غرزوا دا غرزول د امسا اوس د عقل خلاف خبره شوه که نه شوه عقل وی وسله دا نه لر نه کې چوکه لر نه کې وهه پې دا ماران او الله څه وی الله وی ته د عقل پرېږده دې وخت کې زما ومنه چوکه وغورځوه نو چوکې وغورځوله نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هغې داسې چل وکړه چې د هغې نه الله یو اجدها فاذا هي ثعبان هغې نه خدای یو اجدها خامار جوړ کړ د خامار مقابله په خامار کېږي او چې څومره د فرعون جادوګرو ماران جوړ کړي الواقع تیر کړل مکمل تیر شو او جادوګرو چې وکتل چې د مونږ ماران خو داسې بلی را پرېښوده چې هغې خو ټول زمونږ ماران الواق تیر کړل خېټه هم پې غټه نه شوه خېټه هم غټه نه شوه او چې ګوتې یوړې سنګ امثال الله وی راوچته کا راوچته یې که نو واپس ته کونټۍ جوړه شوه جادوګر په یو جبه وایي بس اشهد ان لا اله الا الله آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون پر رب زمون ایمان دی دا د موسی دا کرتب نه دی جادو نه دی دا د الله طاقت او د خدای معجزه ده اوس که موسی علیه السلام د عقل نه کار اخیستې د دې دومره مارانو لړمانانو مقابله پې کولی شوه نه شوه کولی میدان به بیلو عقل پرېښوده او د الله د حکم په باندې عمل وکړه چې غورځوه امسا نو خدای ګټه ورکړه ګوره عقل او شریعت دواړه یو بل سره مخامخ شو عقل او د خدای حکم مخامخ شو عقل به الو که د الله حکم باخلو دویم له راځه اوسه فرعونیان ورپسې شو موسی علیہ السلام سره د خپل لښکر نه وادي تیه ته روان شو چې وادي تیه ته بیا روان شو الله وی زه په دې لاره چې په لاره روان شو نو فرعون په لکونو لښکر ورپسې راخوشې کړ چې راخوشې کړ موسی علیہ السلام ته قوم وي بني اسرائیلو وی هغه بلا خو راپسې هغه دراله او د دنیا لښکر دی ورسره رب العالمین تا پیغمبر خو الله ته رجوع کوي د پیغمبر ډایرکټ تعلق د الله سره موسی علیہ السلام الله ته وی الله انا لمدرکون فلما ترى الفئتان یو بل ولیدل د موسی علیہ السلام ډلې او د فرعون ډلې یو بل ته ولیدل چې ولیدل قال انا لمدرکون الله غدي را پسیری را لاندې کيم اسونه دی وسره اتیان دی وسره او خان دی وسره مونږ پیاده روان یو را لاندې کوي او الله مخکې دریاب دی ما ته خدا علاقه معلومه ده په دریاب خو پولم نشته سبا کومه الله وی تزا کلا اس فکر چې ونکې اس فکر ونکې اوس د موسی علیہ السلام چې دریاب ته ورسېده اوس دغه وخت کې د فرعون لښکر ورپسې را برابر شو یو خوا دریاب دی بل خوا د فرعون لښکر دی د دوو غمونو منځ کې ګیر شو که مخکې قدم اخلي نو دریای نیل دی زبردست دریاب سمندر دریاب چوه ده د هغې حصه ده او که شاته ګوري نو فرعون دی او د هغه لښکر دی او ټولو سره تورې او غشي او نیزې دي او په لوی دوم دام کې او جوش کې را روان دي یو خوا هم دشمن بل خوا دریاب په شکل کې دشمن اوس موسی علیہ السلام سره دې وخت کې څه پکار دي
دی وخت پکار دی چې دریاب ته شاکی او غریب سره بل سبې د کونټه نشته دی نه دی وخت ولا پکار دی چې د نور سوس مې نه کېږي او په دې کونټه د فرعون د مازیګر وال غواړي چې دا سر په ولا وام نور خېسم نه کېږي او که فرعون ته نه رسیدم نو چې دا فرعون یو لخکری خو په وهم کنه نو عقل سوي چې کونټه با زمکه لا باره کده فرعون سر لا به باره فرعون سر لا به باره عقل سوي چې کونټه با زمکه لا باره او کده دشمن هغه چې کم فوجي دی پولیس والا دی د فرعون داغه د کپر لا به باره د دشمن لیکن الله سوي الله وی دشمن پرې دوا او بول او براوا دشمن پرې دا او بول او براوا اوس عقل دا نه وي چې په او بو سره چوکا مې یوړو نسکل بوي په چوکا څه پول خو نه دی چې په بو د پاسه به کېږي چوکا څه بل شي خو نه دی چې او بابا په د پاسه اوښلېږي عقل وي چوکا او چتا کا دا فرعون په بلا سر وها عقل وي د فرعون لخکری په بلا سر وها او شریعت او قران او شریعت او الله سوي وینو بووا نو عقل دل تبیا پرې خود او کونټه بیا بولا یوړه قران شریف کې الله ان القي بسنگدي ان اضرب بعصاك البحر قران کې الله ان اضرب بعصاك البحر دی وتاونو چې ان اضرب بعصاك فرعون چې په دې کونټه د فرعون وسه یا نضرب بعصاك عدوك دشمن په وا دی وتاونو ان اضرب بعصاك البحر دا دریاب په وا او دودونو چې خدای دریاب ولي واما دشمن په ولي په سر نه واما عقل پر خدا الله حکم واغشت او چې دریاب لسین کونټه یوړه نو الله په دریاب کې ورته لارې جوړې کړې دولس لارې ورته جوړې شوې او لارو جوړې دو سره د دریاب وې خو خټي او بي پکې فورا خدای سیله او چلولا سیله سره میدان لاندې اوچ شو وې شابه فورن یو قبیله او یو لارزه ایک نمبر د فلان کې قبیله دو نمبر لار د فلان کې قبیله چې غاڼه جوړ نشي او هر یو په خپل لار دي چې پاسانه پوری وي دی پوره وتل د دریاب نه او د کې فرعون پیراغي یہ فرعون راغی او چالاکو کنا قوم ته وی زما درو به مولید وی آغا دینه چې دریاب ولیدم را توشلید آغا دینه زما دروب د وجنه دریاب را توشلید او وی اسه دغه وخت په دریاب نه ورته په حیواناتو کې یو شعوري نو حضرت جبرئیل علیہ السلام په ست طریقې اس دریاب تراخ کا او په دریاب ورګټ شو یو سر هغه ویخلو رسید بل سر د دریاب بیا څه ټول گیر شو رب العالمین بیا موسی علیہ السلام ته وی دا کونټه دی د دریاب ل بیا یوسا اوس عقل وی چې کونټه ولې وړي دشمن را روان دی او دی غاله کې ودرېږي چې فرعون څنګه را دي چې دا کفره په وې او عقل داوی او شریعت سوی الله سوی دریاب وها او چې دریاب له کونټه یوړه ټول او بجخت شوي او د او لکو لخر سره فرعون ټول په دریاب مردار شو لو شو ختم شو وف عقل بنمنم سبا منم زبر عقل په مقابله کې دا الله خبره منم چې وادي تیه تکله پورته شو سلوره موصوره التکه او بنشتا قوم تګي الله اوبا موسی علیہ السلام د خدای نه فریاد کوي او قوم چې دی قوم د موسی علیہ السلام نه فریاد کوي او دا بنی اسرائیل چې کنه دا ډېر بے صبر خلکو انتهایی بے صبر خلک او ډېر بے خوند خلکو دا بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی د غټو کلو نه درويستو محلاتو نه درويستو د دش میدان تا او دلته اوس مونږ تر وبنشتا د تند مرو ځکه سمندر دریاب به خو ترخی دلته بسکو اوس عقل وای چې موسی علیہ السلام سره صرف یو کونټه دا او وېخ کې پکې غش دی شل دی پکې بل څه نشتا عقل سوي چې موسی علیہ السلام چې خرازه او زده لپاره کونټه روز مکه وهم تاسو به خبر او باسه رمبی خو نشتا چاری مون سره نشتا کودال را سره نشتا نو په کونټه به کیو کنه کوټه باندې برور از مکه نرمم تاسو به خوري او باسه بیا بز مکه نرمم رو به وهم تاسو به خوري او باسه زای درس کینی دوا کینی پینځه کینی لاس ورځ کې بشي خو ویخ بوشي عقل وی کونټه غوري پام کوا ماته نه کې کونټه باندې رو روز مکه او کنوا پیو کنوا چې قوم لپاره وبر او باسه الله سوي وی کونټه کانی لرو برو اوس العقل خلاف بیا دلته خبر رااله کونټه چې کانی لبره نو کونټه به ماتيږي که بنه ماتيږي نو دا یو کونټه د چې کانی لرو ورولا او ماته شو بیا بس کومه یو خو په پیکویدان لو کنوما نو چې ماته شو اوس بنه ته ودنګل او ماته شو نو بیا بس کومه عقل وی نګوري کې کانی لدی او ورولا
او د اوسپنې ته ودنګل نو بیا به کوي په سکنه او الله وی نه 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 کانی لرو براوه. نو که موسی علیہ السلام دا الله نه وی منل دا عقل منلې وی نو ممکن ده چې کال کې کوي نه وی کنه شي، لیکن دا الله منل عقل نه منل نو کانی له امساو بارولا چې څنګه راو بارولا نو الله د کانی نه 12 چینه روانه کړی ټول قوم توبراله. دا می صرف یو درې مثال سالور دی لپاره درکل چې بعضی وخت کې زموږ ذهن بم دا وي، عقل دا وي، مولا راته دا وي، عقل دا وي او مولا صاحب چې دا سه وکا نو چې عقل دته یو خبره کوي او مولا صاحب دته بل خبره کوي، عقل یو خبره کوي، قران بل خبره کوي، عقل یو خبره کوي، پیغمبر بل خبره کوي، مونږ به بیا د عقل نه منو، د مولا صاحب به منو، د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي، د رسول به منو ځکه مولا صاحب د رسول خبره کوي. په دې خبره پوه شئ؟ اوس براشي یو فوټه بده کې تاسو لګ نورم پوي کوم. یو ډله زمونږ د صحابو په زمانه کې داسې تیره شوې ده، اوس هم د هغې اثرات لږ ډېر شته. د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته صحابو زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تیره شوې ده، هغې ته به معتزله وې. هغې به ځان ته مسلمانان وې چې موږ مسلمانان یو، خو هغې به د عقل په بنیاد تک کوه. هغې به وې چې دا شی زما عقل مني خو زه منم، او دا شی زما عقل نه مني نو نه منم. اوس داغی عقیده در تخیب لکاغی زمون د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده چې داغی د گوتو مبارکو نبو ببیدلی یادر در تکنه او با کم جای که نوی نو حضور پاک مبارک با یو جام پیدا کو، یو کاسب پیدا کلا او پاگه که به خپل 15 والا گوت مبارکی که خوده کسنگ به که خوده نو با دا گوتو نروانشوی او 11 لسوا و 15 لسوا او سور لسوا صحابه کرام با پیسی راب شو. هغه وی دا کم دې عقل منی وته نو بروزی نه 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 دا نه منم، دا نه منم. مون وایو چې دا پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کانی او هغه وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله کانو خبرې کړې دي. بیا حضرت ابوبکر صدیق لور په پلاس کې بیا وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له پلاس کې ورکل بیا وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عثمان لور کل یو ځل نیمه تسبیح او بن شو. الکا دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده، د عادت نه خلاف ده، خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی. هغې سوی دغه معتزله د عقل بچي نه 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 د کاڼي جبه شته څه چې سبحان الله دی، د کاڼي غاښونه شته څه، د کاڼي شونډې شته شه، د کاڼي خوله شته، نه نه دا نه منم دا نه منم دا نه منم. قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعة وانشق القمر، وی قیامت نزدې شو او سپومې دوزایه شوه. دا جبل ابی قبیس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولار دی او ابو جهل ورته وی ځکه نه څه معجزه ښکاره کوي او ناشنا کار کنه وی څه ښکاره کوم که زه الله ته اوس درخواست وکم او دا سپومې دوزایه شي او به منې ویاو زدا سے کا منم دے کافران ور سره دی او ابو جہل دے پیغمبر علیہ السلام دے اس کو میں ته اشاره وکړه دا سیکړه نیمه سپو میں یو خوالاله نیمه بل خوالاله او بیا سره یو ځای شو. وی معنی کنا وی نه دا تا په مونږ جادو کړی دی، دا دی په مونږ سحر وکړه، نظر بندی دی په مونږه وکړه. نبی علیہ السلام وی خدا کما جادو کړي او نظر بندی کړي خو پتا سو به می کړي وی او نو دا نور خلکو نه تاسو کې کمه قافله چې تاسو تللی دی شام ته هغه قافله والا نه تاسو کې نو معلومات به شو. نو چې کمه قافله شام ته تلوي وسلو ورځې پس هغه را رسیدلې هفته پس ارس پس را رسیدلې. نو ابو جهل ته تاسو کوم په پلان کې شپه خو تاسو ته ناشنا سن دي لیدلې هغه وی ولنه وسپومې دوزایا شو نیمه یو خواشوا دا مسافر خود شپې سفرونه کوي نیمه یو خواشوا نیمه بل خواشوا. حضور پاک یو ست پته ولګی دا جادو خو زما پتا سو چلے دا ساسو دا چې کم تاجرانو اغینه تاسو کاوی سوي یاره وی ستاره غټ جادو دی دا پرچا چلےږي. قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نزدې شو
ولی ځکه د حضور پاک نه وروستو بل پیغمبر به نه راځي، د امت نه پسو بل امت به نه راځي. دا د قیامت د نږدې کېدو نښه ده. او سپومې په منځ دوه ځایه شوه، دغه د عقل به چې څه وایي هغې نه سپومې چېرته دوه ځایه کېږي. که سپومې دوه ځایه شوه خو په دې کائناتو کې به لوی انقلاب به راشي. که سپومې دوه ځایه شوه خو دا به قیامت شي او لوی تصادم به راشي. دا هم نه مني، وی زما عقل نه مني دا خبرې. نو چې دا هغوی مونږ څه وایو چې د قبر عذاب شته، هغوی څه وایي نه نجي د قبر عذاب کم دی. وایي مونږ خو قبر لاندې وکنو نه پکې ماران شته نه پکې لړمانان شته، قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شته. مونږ وایو دا خدای بنده الله وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها څنګه دی غدوا وعشيا. دا فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل کړ او سارو ماخام الله دی باندې اور بلای. او دا قیامت فرض الله به وتوي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دا قیامت فرض به الله وی چې خدایا الله به اعلان وکړي چې دوی سخت عذاب د اور ته ور داخل کې. نو قرآن وی د قبر عذاب شته، پیغمبر مبارک وی د قبر عذاب شته، هغه وی زما عقل نه مني. نو اوس براشو مون عقل پسې بزو که خدای رسول پسې بزو؟ یؤمنون بالغیب. دا معنی یؤمنون بالغیب یو شی زما او پدې تاسو کوی کم لګونی ګورې عقل د شریعت په منځ کې هیڅ ټکراو نشته. بعضې خلک وایي دا شریعت حکم د عقل خلاف دی، دا بالکل دروغ وایي. تقریبا د عقل او د شریعت په منځ کې هیڅ قسمه ټکراو نشته. عقل چا پیدا کړی دی؟ الله. او شریعت چا جوړ کړی دی؟ الله. او عقل سره پیدا کړی دی چې زه د عقل په لاره د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم. ولې که یو سړی عقلمن نه دی لیونی وي نو دې په لاره نشي تللی د شریعت، د دې عقل په ذریعه به تر شریعت په لاره ځې. نو چې عقل خدای پیدا کو دی لی پیدا کو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکې نو بیا الله باندې خو نه یېره راځي، نه ته غلطي کېږي، نه ناپویه دی خدای پاکه. نو دواړه چې الله پیدا کړي دي او د دواړه لازم ملزوم دي، عقل باندې به ته د شریعت په لاره عمل کې نو په خدای خو غلطي نه راځي. نو دواړو کې به ټکراو دا کم ځای نه راشي. هیڅ ټکراو د عقل او د شریعت. د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی، خو بعضې څیز ته زمونږ عقل رسیږي، بعضې څیز ته عقل نه رسیږي. د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره. قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره. وی د انسان د هلاک شي. وی څه ناشکره دی، ډېر ناشکره دی، د هلاک شي. الله غصه شو، خفه شو، ډېر ناشکره دی، د هلاک شي. بیا څه وایي من ای شیء خلقه، دې ما څه نه پیدا کړی دی. تا عقل کار ورکوي؟ بالکل نه. نه مور په ګېډه کې دا ماشوم پروت دی، نه نطفې نه پیدا دی، هغې نطفې نه بیا علقه جوړه شوه، وینې ټوټه جوړه شوه، د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه، د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ. یو پایپ باندې صرف او صرف په یو پایپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده. ګوره عقل ته دې ګوره وینه ور روانه ده. هغه وینه نه څه جوړېږي؟ د هغه وینې نه لګیا یې د ماشوم وجود جوړېږي، هډوکې ته جوړېږي، غوښه ته جوړېږي، سرمن ته جوړېږي، سترګه ته جوړېږي، ګرده ته جوړېږي، اینه ته جوړېږي، نوکان ته جوړېږي، نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي، وازګه جوړېږي، پړپوس جوړېږي، کلمې جوړېږي، دننه په وجود کې ګردې جوړېږي، زړه جوړېږي. لګیا دی د هغه یو وینې د پایپ نه په دې وینه کې دومره څیزونه دي، دومره هډوکې د یو شي نه جوړېږي، دي ورته کیلشیم یو څه څیزونه پکې نور هم شته، هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دي، هغه روان دي د وینې نه، هغه اجزا نیغ روان دي، هډوکې ته جوړېږي. سرمن د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي سرمن له، هلته سرمن جوړېږي. غوښه د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي، هلته پرې غوښه جوړېږي. دا څه پرزې خو نه دي د موټرو چې پرزې یې راواخېستې او په پیچکش باندې هلته کې کس کوي.
ورې ګاډو کې باغ ځای ولګو غوښه په بل ځای کې د پاسه ولګو ګرده په بل ځای ولګو لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړي یا ټوپک جوړي یا تماچه جوړي داسې خو د مور په ګېډه کې ماشوم نه جوړي دی وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي واړه واړه سیلز دي واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې دو ته جزء هغه اجزا وینه غوښه لروان دي غوښه جوړيږي ساډو کې لروان دي اډو کې جوړيږي سسترګې له پسترګه کې پسونو واړه واړه وړي وړي پرځي دي پسترګه کې یو نه د سترګو ډاکټر راته وي پسونو وړي وړي پرځي دي پکې هغه یو پرځي خپل خپل شي دی او الته هغه پرځه جوړيږي او بیا اینه تا ګوره ګردې تا ګوره او ګوره ار یو جز ار پرځه په خپل ځای کې جوړيږي ګرده چتم په دې معده کې جوړه نشوه او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نشوه او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نشوې او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نشوې دا اډو کې چته د سرمنې په ځای جوړ نشو او سرمن چرته دا خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نشوه او کولمې چرتم په غاښونو کې جوړې نشوې مخصوص اندام چرتم په سترګو کې جوړ نشو هر ځای له خدای پاک خپل خپل شی رسوي رښتیا ووایه ستا عقل دې خبرې ته رسېږي چېرې نه رسېږي د عقل خلاف نه دي ګورې من ای شیء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره دن ولوجد سونه مزیدار او خشته جوړ کی ثم السبیل یسره او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي په کومه طریقه دی بار راووته او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دی د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو یخني پې زیاته شوه بیا دې مري دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که جمع د جنوري ده نو څوک دا نه کوي چې ورېږه دې مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه ماشوم ته ګرمي کمه نه شي او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده نو څوک دا نه وایي چې دې مور ته خېټې ته پکې ولګوه ایر کنډیشن ولګوه په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي نه که جون جولای ده سخته ګرمي ده او که جنوري فروری او دسمبر دی ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي خامخا به رسېږي هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروستو شي ماشوم به مري جمدې به نه پاتې کېږي هغه ټمپریچر به لازمن هغه ته خدای پاک پوره کوي رښتیا ووایه د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون الله وی ای بنده دې خپل ځان ته نه ګورې ای د عقل بچیا دې خپل ځان ته وګوره څومره ښکلې سترګې مې دله درکړې دي څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي څومره ښکلې خوله مې درکړې ده څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي نو دوی به زر نه مني هلکه وایي د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي وایي دا خو زما عقل نه مني نه منم هلکه پل سورات چې کوم د جهنم د پاسه پول دی وایي دام نه منم ولې ملا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تیره دی نو چې د ویښته نه نرې شو او د تورې نه تیره شو نو په دې به څوک ځي څنګه ور عقل بیا دې غورځوي بیا دې عقل غورځوي یو بوډا جړل نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړې وایي ملا صاحب تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تیره دی نو زه زما خو کونډی خوږېږي په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تلی نو په هغه پل به څنګه ځمه نو هغه نوسی ورته غصه شوه وایي څه شور دې جوړ کړی دی چغې دې جوړ کړی دی چې نشې تلی نو مه ځه خوارې د مور کور دې څه مزه کنه ما وی التواقعی اختیار نشتا ستا دنیا کې بدل تکینه وی بچے دا کور نبار نوزم لیکن آخرت کې د اختیار ختم دی قرآن کې الله وی ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ار سړی به په دې پولیس ورات ورځي ورود ورتلو ته وی څوک به بیا پوری وځي او څوک به لاندې پکې چپه شي ځمکې ته به وغورځېږي چې د الله خبره دی ومنله چې او دا پول خو د تورې نه تیره دی د ویښته نه نرې دی خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نی بیا پورې وتی شي نه او عقل وی نه تورې نه تیره او د ویښته نه نري باندې به څنګه پورې وځم یو مولوي صاحب
نو مې درته نالم داسې ډېر ښه سړی دی هغه چې د جمعې تقریر کوم وی د پولیس ویرات ته د ویښته نه یو تورې نه تیره دی یو مقتدي ولا چای وکړه کور ته یې بوته او چرګې ولا سور که ښه مزېدار چې چرګې پې وخوړه وی استاد جي وی یو خبراته کوم وایه وی پټ مې راوستی وی دا پولیس ویرات چې تا وی د ویښته نه نری دی تورې نه تیره دی دا داسې ګپ لګو که دا رښتیا ده نه ګپ مې کوم ځای لګولی دا خو رښتیا دی قرآن کې خدای وی او پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ویلی دی وی استاد جي ته به ورسره څه کوې وی زم به پې کوې وی ته به پې څنګه دی چې د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې په توره ته خپې ښودی شي په دنیا کې او په ویښته نه په نري تار خپې ښودی شوې نو ته مې دې له راوستی چې ته پې پورې وي خو څه دم به د سره یې که نه بې د دم نه خو څوک نه شي تللی ځکه په دغه د ویښته نه نري او د تورې نه تیره باندې به خپه سینګ څوک کېږدي نو ما در باندې ګوره څونه ښکلې چې اوس کله چرګوټۍ مې هم در باندې وخوړه نو ادم راته وښایه چاته به نه وایم پټ به یې ما سره هسې نه قیامت پر ورځ یو بل نه خطا شو نو دم راته وښایه چې کم دم تاله درځي او په هغه دم پې ته پورې وځو نو هغه دم پټ په دې غوږ کې ماته وښایه هغه استاد جي ورته وایي وی دا نن چې د کوم کار وکړه که نه وی دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ته بیا ګوره ورته موټروی به کم درته چې ته به بیا ځې او که پې پاسه نه دی خبره دا ده چې که د عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده د که نه تورې نه چې شی تیره شي ته پې د پاسه خپې ښودی شي نه شي ښودی او چې د ویښته نه نري شي د چا پلار به پې لاړ شي لیکن که د الله او د رسول تابعداري دې وکړه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله او د رسول تابعداري دې وکړه او ته عقل پرېږده الله ته دا پل شته زه منم الله ته دا ویښته نه نری دی زه منم الله ته د تورې نه تیره دی زه منم الله ستا حبیب وایي چې کوم انسان زما تابعداري وکړه لکه د برېښنا غوندې به تېرېږي کالبرق رسول الله مبارک فرمایي او څوک به د اعلی قیمتي تیز اس په شان پې پورې وځي او څوک به د اوښې په شان پې پورې وځي او څوک به پیاده پې رواني به پې پورې وځي خو ځي به پې خامخا نو چې الله وغواړي رښتیا ووایه تا عقل نه مني الله وایي موږ به د چا منو د الله به منو که د عقل به منو الله به منو نو چې د الله منې لکه برېښنا موټروی پکې سي لکه برېښنا غوندې به پې خدای پورې را پورې وباسي بنیاد دا خبر دا دی یؤمنون بالغیب دا متقی و صفت دقا شو چی ایمان بالغیب څه مطلب چې زما عقل دا بنوي چې د عقل خلاف عقل یو شي ته نه رسي الله وشتا دا الله رسول وشتا نو زه په عقل اعتماد نه کوم په چا به اعتماد کوم په الله به کوم او په الله په رسول به کوم دې ته ایمان بالغیب وایي دا چې زمونږ په کتابونو کې راځي چې دا کم سړی کافر د زنکدن وخت کې کلمه وایي نو کلمه نه قبلېږي کافر که د زنکدن په وخت کې کلمه شهادت وایي نو کلمه د کافر نه قبلېږي دا ولې دا ځکه چې هغه وخت کې د مرګ فرشتي وویني د زنکدن په وخت کې د مرګ فرشتې په خپله وویني هغه وخت کې د دوزخ هم وویني الله ورته وایي ای ظالمه جنت هم وویني دا جنت مې دله تیار کړی ظالمه کفر دی وکړو دی نه محرومه شو دا مخامخ دوزخ مې دله جوړ کړی دی خو چې ساده نه وځي نو دی دوزخ ته به نیغ ورځي نو دی جنت هم وویني په دې سترګو دی دوزخ هم وویني په دې سترګو دی فرشتې هم وویني په دا سترګو دی مرګ هم وویني نو الله ځکه ایمان نه دغه وخت کې فرعون خو هم چغه والی وه چې ما په موسی او د هارون په رب باندې ایمان دی خو قبوله نه شوه که کافر دی وخت کې ایمان راوړي نه قبلېږي ولې دا ایمان بالغیب نشته دا خو ده ولیدل نو ځکه اوس مني چې ده نه وي لیدلی او الله ورته وی شته او ده منلی وی نو بیا به خبره ټیک وه دا خو ده په خپلو سترګو اعتماد وکړو چې وی لیدل اوس منم چې دا عذاب چغه واورېده نو اوس منم چې دا د په سترګو نه وي لیدلی دا دوزخ دا جنت او دا فرشتې او الله ورته وی شته او ده وی چې زه منم الله ما نه دي لیدلی خو زه منم نو بیا به د ایمان به د زمانونو په ایمانیاتو کې یو ایمان څه شی دی د غیب و ایمان چې زما عقل ورته نه رسي زما حواس ورته نه رسي او الله او رسول ویشته او زه یې منم یو ملحد چې ته په یو باغ کې ناستو دا اندوانو باغو
هندوانو په باغ کې ناشته نو بره په د نارنج او بوټي دی نو دې په دې زړه کې وای خدایا خلک عجیبه خبره کوي خلک وای دا ګوره کدا خبره د عقل په بنیاد شي دا څنګه خدای دی دا رکوټي بوټي ته وګوره نو هغې له هندوانه ورکړې او غټ بوټي ته وګوره نو هغې له نارنج ورکړې پکار دا و دا بوټي غټ دی غټ نو چې د هندوانه په هغې کې وې ځان دا وه غټ بوټي غټه میوه کوي او پکار دا وه چې دا نارنج دا په دې لاندې په دې هندوانو په دې زیلو پورې نښتې وې دکه دا پوټي پوټي نری نری څانګې دي نو نارنج دلته پکار و په دې سوچ کې ناګانه په سر د پاسه یو نارنج را پرېوته چې ټس شو نارنج پې را پرېوت او خدای منم دې منم توبه 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 خره چې دله هندوانه نه وه ورکړې که دله هندوانه ورکړې وې دې نارنج لا اوس په سر د هندوانه را پروتې وې اوس به مې سر بېغمه زمارونو په دې به خبره خلاص کړو چې عقل الله پیدا کړی دی شریعت چا پیدا کړی دی نو ما نه خو غلطي کېږي نو زما په کارونو کې به تضاد راشي لیکن د خدای نه غلطي نه کېږي نه په یېره راځي نو د خدای په کارونو کې تضاد نشته یوه دویمه خبره څه ده بعضې څیز الله قصدن د عقل نه بالاتر پیدا کړی دی نو هغې کې به مونږ د عقل خبره نه منو مونږ به د چا خبره منو د الله او د رسول خبره منو هغې کې به حکمتونه زمونږ عقل به ورته نه رسي اشی به د عقل خلاف نه هغې کې به داسې حکمتونه چې زمونږ عقل به هغې ته نه رسېږي نو بس مونږ به وایو چې الله تا کومه فیصله کړې ده تا په قرآن کې څه ویلي دي او ستا حبیب مبارک په احادیثو کې څه ویلي دي زه پکې خپل عقل نه چلوم زه به لازمن او لازمن منم زما عقل هغې ته رسېږي او که نه رسېږي رب العالمین په قرآن شریف کې یو بل ځای کې فرمایي وان لکم فی الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا صائغا لبنا خالصا صائغا للشاربين اے انسانا وکه زما قدرت نه مانی نو لږ غوندې د حیوان خېټې ته وګوره د غوا خېټې ته وګوره د غوا په خېټه کې څه شی دی یو خوا پی پرته دی بل طرف ته سوټې پرتې دي بل خوا وینه پرته ده دا ټول څیزونه د یو خوراک نه جوړېږي غوا لګیا د بوس خوري ونډه خوري او چې خېټې ته لاړه شي د هغې بوس او ونډې نه یو خوا پی جوړېږي او د غوا غولاندې ته ځي تک سپین اعلی مزیدار خوندور پی یو خوا ته وینه جوړه شوه هغه جګر ته و زړه ته و رګونو ته روانه ده یو خوا ته سوټه جوړه شوه هغه کولمو ته او لرې ته روانه ده ګوره د یو خوراک نه اوس الله وی زما قدرت دلته وګوره یا د خدای بنده په یو پرچ کې چې پی پراتی او معمولي غوندې په پلیټ کې ورسره سوټه کېښوده په پرچ کې دننه نو په دې پیو کې د هغه سوټې بوی وي که نه او که معمولی زنانه ګوته د سوټو شوې ده او هغه پیو سره وجنګېده نو په دې پیو کې به خړوالی راځي که به نه راځي خدای داسې متضاد رنګونه ورکړي دي چې په دې پیو کې که دا پی لږ خړ وې نو موږ به ویل ته کې سوټه ده نو د سوټې نه پکې لږ غوندې شی راغلی که دا پی معمولی غوندې سوربخن او نسواري وي نو موږ به وي د وینه نه جوړ شوي دي نو د وینې هغه رنګ پکې راغلی دی نو الله پیو له داسې رنګ ورکړه داسې رنګ تا ته ښیي چې د وینې نه مې دا جوړ کړي دي خو د وینې او د پیو پرورس کې په رنګ کې څومره تضاد دی څومره تضاد داسې رنګ دی چې وینې سره بالکل نه لګېږي سوروالی او سپینوالی څومره د یو بل نه لرې دي او څومره ښکلې خوشبویه شی دی پی سوچه غوړي دې ته وویستل هغې کې څونه خوشبویي ده ماسته دې ته په خوله کې واچول څومره مدیدار اعلی ټیسټ دی نو د سوټې اډو بوی پکې نشته په یو خېټه کې دننه درې واړه پراته دي او د درې واړه یو بل سره د یو خوراک نه جوړېږي وینې رنګ ته وګوره د پیو رنګ ته وګوره او د سوټې رنګ ته وګوره د پیو خوشبویۍ ته وګوره او د سوټې بدبویۍ ته وګوره زما وروڼو الله هغه کارونه کوي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي د عقل نه ډېر زیات بالاتر دي نو موږ به بیا عقل په دې کې نه چلو موږ به چې الله وي د قبر عذاب شته زه وایم شته بالکل شته او د هغې مې یو مثال در کوم یو ماشوم د مور په دې ګېډه کې پروت دي داسې دلته کې د ماشوم د مور په دې سینې پورې پروت دی د ماشوم اودي دا ماشوم کله په دې خوب کې خاندي که نه خاندي دا ولې خاندي د خوب ولیده دا خاندي ولې د ماشوم څه خوب ولید د خوشحاله ځکه یو خاندل او دا ماشوم کله په دې خوب کې چغې کې که نه کې دا چغې ولې وایي د یارې خوب یې ولید
دی ماشوم د خوشحالی خوب ولید نو دی در اوخاندي، دی ماشوم د یری خوب ولید نو د اوجاړي. نو ماشوم د لګیا دی خوبونه اینی او مور سینې پورې پیوست دی، مور ته نه ده خبر. دو کسان په یو کټ کې ملاستی، دو کسان بالغان ملاستی په یو کټ کې. ځه داسې به ویما دواړه اوده دي، یو کس خوب اینی او په خوب کې امریکا کې ګرځي، کابل کې ګرځي په خوب کې، بل کس وسره خوا کې اوده دی، هغه خوب اینی، هغه په خوب کې خپل ذمہداری کې لګیا دی، هغه په خوب کې مکی ته ځي، هغه په خوب کې لګیا دی خپل کلندري کوي، هغه په خوب کې لګیا دی چغې وي پیښور له باروبار، پیښور له باروبار، هغه خپل چغې ته په خوب کې وي. هغه بل چې کټ کې پروت دی هغه وی خوب ویني چې زه خو مخکې په مصلی ولاړ یم او خلک راپسې مونځ کوي. رښتیا ووایه یو هم په دنیا کې چکرې لګوي اوده دی، بل هم لګیا دی چکرې لګوي، دواړه یو بل نه خبرېږي نه خبرېږي. د خدای نظام ته دلته وګوره کنه، یو بل سره پیوست دی، یو بل نه ندي خبر، پته نه لګي. نو قبر کې به لړمانان هم پراتی لګیا وي، مونږ به نه خبرېږو چې لړم کم ځای دی، مار به هم پروت وي، مونږ به نه خبرېږو چې مار کم ځای پروت دی. دا د الله یو نظام دی زمونږ رونو. نو ار د خدای حکم به مونږ په عقل نه معلومو. ها بس عقل ورسید بیا منم، عقل نه رسی بیا منم، د عقل خلاف بنی. نو چې کم ایمان بالغیب دقه سیسته ویل کېږي چې الله وایي چې دا شی اومنا باز دا مستا د عقل نو اوچت کړي، ستا عقل ورته نه رسېږي. دا اومنا دا مستا د اندامونو نه اوچت کړي دي، ستا اندامونه ورته نه رسي، او خامخا به منې. زه به یم رب العالمینه چې توزې منم، عقل وی منا او عقل وی نه منا، عقل به نه چلوم. پیغمبر مبارک وی چې دا شی به منې نو زه به منم، او قرآن وی دا شی به منې زه به منم، زما به په هغې باندې ایماني، زه په دې کې عقل نه چلوم چې عقل وی منه نو منم به، او که عقل وی نه منه نه به منم. بیا به زما اعتماد په عقل شي، په خدای او په رسول به نه شي. پوه شئ په خبره. نو یؤمنون بالغیب دا معنا شوه د متقی او صفت دا یؤمنون بالغیب چې هغه څیزونه باندې به دوی ایمان راوړي چې خدای او رسول ورته وایي چې دا ومنه او د عقل ورته نه رسېږي. خدای او رسول ورته وایي دا اومنه او د زړه نه اومنه، او رده دا سترګې غوږونه پوزه شونډې او لاسونه ورته نه رسېږي. دې ته ایمان بالغیب وایي، او دقه زمونږ ایمان دی انشاءالله العزیز. نو خو مونږ فرشتې په عقل معلومولی شو، نه د آخرت ورځ مونږ ته په عقل ښکاري، نه جنت مونږ ته په عقل ښکاري، نه د جنت خوشحالی مونږ په عقل معلومولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ځل حضرت جبریل علیہ السلام راغی او یو اینه والا راوړه، یو شیشه، په شیشه کې یو رکوټې غوندې نرې داغو، کوټینې غوندې داغو په. نبی علیہ السلام ته شیشه وخوله، وی د الله رسوله دا شیشه باندې دا داغ به څو نه وی جبریل ډیر معمولی را تخکاری. وی دا شیشه دې سره راوړه، وی دا دې شیشه مثال د جنت ته، دا سے فرض کا چې دا شیشه دا جنت ته جنت، او دا پټینې داغ پکې مزید دی ولدینا مزید، دا پټینې داغ پکې مزید دی مزید، او مزید هغه ځای دی چې په کوم ځای کې به رب العالمین د جنتیانو سره ملاقات کوي. دا ټول جنتیان به په دې مزید کې راوځي شي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، او څوک به د سرو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په کرسۍ ناستي، او الله به تجلی وکړي. دا ټول خلق به د الله دیدار کوي. الله دې موږ ته وکړي. دا به هلته خو ورځ او شپه نشته، خو د هفتې په مقدار لکه څنګه چې موږ د جمعې مانځله راځو، دقسې به خلق مزید ته راغونډېږي او د الله دیدار بکئی. او هلته کې خو سړی نستړی شته او نه دا شته چې ورېږه ګنټه کې به رسبه په نیمه ګنټه کې چې په زړه کې تصور معمولي غوندې مراغې چې زه اوس هغه د دنیا بل ګوټ ته رسېږم، په یو سیکنډ کې به ورسېږم. لیکن خدا خبره نشته. نو داغه مزید دی چې ټول جنتیان راغونډېږي، الله سره ملاقات کوي. نو حضور پاک ورته فرمایي وی جبریل دا خو ډېر کوټینی ځای دی، ځکه دا دومره غټه شیشه د جنت مثال دی، او دا مزید پکې د مچ د غولو عمره، یو ماشي د خپې عمره پوټینی دی. نو دا پوټینی مزید کې به دا ټول جنتیان څنګه ځایږي، څنګه به پکې ځایږي. جبریل علیہ السلام ورته وایي چې دا تا ته کوم پوټی ښکاري دا الله پیدا کړ. نو ما ته وایي چې جبریل ورشه دا مزید مې پیدا کړ، یو چکر پکې ولګاوه او اخر ته ورسېږه بیا راشه. نو جبریل څونه تیز رفتاره دی،
د دې ځمکې نه د لومبي اسمانه پورې د 500 کالو تیز سورلی مزل، تیز سورلی، بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې 500 کالو مزل، دغسې د هر اسمان د بل اسمان نه کې 500 کالو مزل، اوه اسمانونه دي. بیا د اوم اسمان نه والا د عرش پورې د 500 کالو مزل، بیا د عرش د لاندې حصې نه د بر حصې پورې د 500 کالو مزل. او جبریل علیہ السلام چې هغه عرش ناراضي نو حضور پاک ته تپوس وکړ، وی څومره سات کې را رسېږي؟ وی د سترګې د رب نه زر را رسېږي. زوس عقل لی دوس سترګې د رب نه زر را رسېږي. قرآن کې الله د سلیمان علیہ السلام په واقع کې نه دی ویلي چې د بلقیس د تخت متعلق یې ووی وی ایکم یأتینی بعرشها، وی څوک به تخت راوړي؟ نو یو پیرے پاسے د بے راوڑم سونا سات کے براوڑے وی دونا سات کے چلا مجلس تر سو برخاست کی گی یا تک سونا سات کے ادرے گے دونا سات کے براوڑم. بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بقبل ان يرتد اليك طرفه، سلیمان دستر کے درپ نہ بیم دل زر راوڑم د بلقیس غون تخ بسونا سات کے راوڑم ستر کے رب نم زر ستر کے رب میں مولا تخ زر راوڑا سا عقل منی دا اسا. نو وی چې دا مزید الله پیدا کړ. جبريل څونه تیز رفتار دی، هغه عرش نظم کې ته سکند نم ذره رسیږي، سترګې رب نم ذره رسیږي. او هغه ته وی الله وی جزا دی مزید ته ورننه وزا مزید می پیدا کړ دې کې به جنتیان سره ملاقات کوم. نو اخر سر ته ځان نور سو بیا راشه. نو وی زر کاله می پکې چکرې ولې خو اخر می ولا پیدا نه کړ. زر کاله می پکې چکرې ولې خو اخر می پیدا نه کړ. عقل منیوس دا نمانی. عقل اغا ځای پورې کار کوي چې کم ځای پورې زمون حواس کار کوي، او چې دا موږ د حس نه کم شی بالاتر شو بیا عقل زمون الته کار نه کوي. اخرت کې به بیا بل شان عقلی الته بیا منی، قیامت کې به بیا بل شان عقلی الته بیا منی، قبر کې به بیا بل شان عقلی الته بیا منی. یؤمنون بالغیب معنا بسوکم متقیان اغه دي چې اغه سيزونه د زړه نه منی، د زړه نه ظاهر نه نه، چې کوم سيزونو ته د انسان عقل سترګې غوږونه پوزه خوله او اندامونه نه رسیږي. دا به د مؤمن یو صفت شو، ایمان بالغیب. الله دې زموږ نصیب وګرځولي کی. نور خبر به ان شاء الله بل جمعه کې درته وکړو. جمعات کې سار او ماسپخین مون نمخ کې راتلو په وخت کې سلام اچول پکار دی او کنه بالکل سلام جمعات ته نه دی سلام واچوا. البته ټول خلک په مانځه ولالي په سنتو نو بیا ما چوا، کڅوک تلاوت کی بیا ما چوا سلام. مسواک دلیش نه کم شي او ثواب شتا بالکل پکشتا. د دعا د پر پنجاب نه یو سړی کال کړی دی، الله دې دعاګان مقصد پوره کړي. په جمعات کې د غلطۍ نه دوه د اذان شي خیر دی، غلطۍ نه سم خبره پکې نشته. او دا خو د خوب خبره ده، دا نه ځان له تاسو ته دې کې چټ کې صرف د مسلو تاسو کوي. کور کې بیمار دی، الله دې له شفا ورکړي. دعا وکړئ الله ټول مریضانو له شفا ورکړي. خدای قرضداران د قرض نه خلاص